سلامونه ملګرو، ذاکر رحمان یم او نن چې پړانګار په کیړه کې کومه واقعه رااله هغې باره کې زه تاسو صرف یو څو خبرې شیر کوم. پړانګار په کیړه کې چې کوم دی علي محمد حاجي صاحب وفات شوی و، په سعودي عرب کې تللی و حج ده. هغه د الله پاک ډېر ښایسته مرګ ورکړو او بیا چې کوم دی پاکستان کې 11 بجې جنازه وه. په هغه جنازه کې چې کوم دی د حکومت او د عوامو منځ کې څه مسله رااله. دا مسله څه وه؟ عوامو دشمنداره خلک دی، لازم به ځان سره وسله ګرځوي، ماشین به ګرځوي، تمانچه به ګرځوي، ولې چې دښمني د هر سړی خپل حفاظت لپاره وسله ګرځوي. نو هغې کې چې کوم دی سیچو صاحب راغی او په هغه یې لاس کې یې غوښته او بوتلۍ تاڼې ته سره د وسلې. نو هغه مغرور مطلب یا هغه کس ورله ځان ورنه کړو، ولې چې جنازه کې تر اوسه پورې چې واقعا نه راغلی او نه شوې ده. او هغه چې کوم دی لاس ورچه واچو، نو هغې د وجې چې کوم دی ټول عوامو پې اکشن واخیسته او کس چې کوم دی سیچو نه یې خلاص کړو. هغې کې چې کوم دی بیا ډېر سوک سپېړه وشوله، سیچو صاحب هم چې کوم دی پکې وواښه او ډېر بېعزتي هم پکې وشوله. یقینا چې زه خو دې ته داسې ګورم ولې چې جنازه کې تر اوسه داسې نه دي شوي، داسې نه دي په کارو. پړانګار کې مخکې یوه واقعه داسې راغلې وه او پړانګار ماشاءالله په اتفاق سره ودرېدل، نو دغه کار چې کوم دی کامیاب شو. اوس بیا چې کوم دی داسې یو واقعه راغله ده. نو ګوره پړانګاریانو ټولو نه مخکې خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او په اتفاق هم زه ډېر زیات خوشحاله یم. الله هم دغسې اتفاق لره. بل دا چې به هر کس راځي نو لږ په احتیاط سره راځئ، تپوس کوئ، ولې چې دا پړانګار دی، دا څه بازار نه دی، نه تنګی دی، نه چارسده ده. دې کې ډېر زیات احتیاط کوئ، بیا هم دغسې بېعزتي وي یا هم دغسې حال به وي. نو د دې نه مخکې ډېر سوچ کوئ چې راځئ. نو د پړانګر عوامو ډېر غټ اتفاق دی، الله پاک دې هم دغه رنګ اتفاق لري او زه پرې ډېر زیات چې کوم دی فخر کوم، وړه پې کوم په اتفاق باندې. نو الله دې هم دغسې اتفاق لري او کله چې هم بار کس راځي نو خیر په احتیاط سره راځئ او تپوس کوئ، ولې چې داسې جنازه کې بېعزتي کول نه وي په کاره. نو ډېره زیاته مننه، خوشحاله او اباد اوسئ.